نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل لور پس راغې فاطمه رضی الله عنها پس وته وی لور جانی زتا پس راغله ما سره لاړش فاطمه بیبي عرض کوي یا رسول الله زما خاوند نشتا او تاسو ویلی دي چې د خپل خاوند د اجازت نه بغیر د کور بهر موزي. الله اکبر. جناب محمد رسول الله لوی هستی د الله نبات پزمک باندې جناب محمد رسول الله لیکن سوی یا رسول الله ام تاسو ویلی چې د خپل خاوند د اجازت نه بغیر د کور موزي. علی رضی الله عنه کور کې نشتا ما ته د خاوند اجازت نشته ز قدم هم بار نشم خست. پدې کې علی رضی الله عنه تشریف راو چې کله علی رضی الله عنه راغې نو خپل بیبي ته وی فاطمه رضی الله عنها دا چې جناب محمد رسول الله ستا بابا جان څنګه راغله وی اے علی ما پس راغلو چې زه به د خپل لور دا ځان سره کور ته بوزما خو اے علی ته په کور کې نه وي زه ستا د اجازت نه بغیر ور سره لاړ نه لړم. وی الا شابه جلدی کوه شابه خپل بابا جان سره لاړه شه. زما محترمو چې کله فاطمه بیبي د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سروانی دا نو الله رسول خپل سترګې مبارکي علی رضی الله عنه پس ورواړه ولی زمې دې کنه وته اے علی تم راځه اے علی تم راځه. علی رضی الله عنه امزان سره کو بهر حال خبره مې دا کولا چې محمد رسول الله مخکی بیبي فاطمه ور پسې او علی رضی الله عنه د ټولو په اخره کې شا طرف نے آواز ورکو یا رسول الله و دی بیبی فاطمه ته وګوره کنه د خپل خاوند نه مخکې روانه ده. ووري اے فاحش زنانو اے ټیک ټاکرو تاسو هم بیبی فاطمه ته مخامخ کیږي. اے د خپل خاوندانو نافرمانی کوونکو زنانو اے د خپل خاوندانو په امانت کې خیانت کوونکو زنانو چې د کمی وی زنانه نه خاون خفی ناراضی وی ټوله زندگی دا زنانه په یو سجده کې تیرږي لیکن د دې یو عمل یو لیش بر اسمانونو ته نزی. الله اکبر. خاون خفه دی خاون ناراضه دی. نو بیبی فاطمه د جناب محمد رسول الله پس روانه ده او علی رضی الله عنه د ټولو په اخره کې نه او شکایت کو یا رسول الله ته وګوره دی بی فاطمه ته د خپل خاوند نه مخکې روانه ده. الله رسول فرمای اے فاطمه او کنه ته د خپل خاوند نه مخکې روانه وي او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زکه د خپل خاوند نه مخکې روانه چې د جناب محمد رسول الله په قدم باندې بیبي فاطمه قدم کی دی او چې کله بیبي فاطمه قدم اوچت کی رسل داغي خاون را روان دی د بیبي فاطمه په قدم باندې خاون دی قدم کی دی نامحرمه نارینا د بیبي فاطمه په قدم د پاسه قدم کی ندی د بیبي فاطمه قدم اونګوري بیا به خلک وای چې د بیبي فاطمه قدم داسیو یا رسول الله دا خبر ز نشم برداشت کول. دومره حیادارا دومره دیندارا دومره تقوادارا زکه خوی چې د جنت د زنانو سردار با دغه بیبي فاطمه وی. دومره حیادارا دومره دیندارا. زما محترمو او چې وفات شولا نو وصیت هم دا کړو چې زما جنازه د شپې په تیاره کې ویستلی شي چې زما د جنازې په کټ باندې کم صادر خور دی چې هغه صادر هم نامحرمه سړي ونه ګوري. نو اوس د دې زنانا چې هغې په دنیا کې په ټیک ټاک باندې ویډیوګانې جوړې کړي دي هغې په خپل ژوندانه باندې خپل لباس خپل بدن خپل خبرې دنیا ته اورولی دي نو د وفات نه بعد چې څومره صادر امتې نه راتاوي کې دا فضول دی که نه دی اواز راکړي فضول دی. هغې د په ژوند باندې هغې دومره بې حیایي کړې ده په ژوند باندې. او زما محترمو وی حدیث کی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی الحیاء شعبة من الایمان. دا حیا دا د ایمان اهم شعبه دا اهم
چانه چې حیا لاړه دا لازم ملزوم شیزونه دي، لازم ملزوم پیوستی او بل سره تړلی شوي دي. چانه چې حیا لاړه وایي دنه ایمان هم لاړو.